کیو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو دا وخت خوازخیله کې د شالپین په اړه کې موجود و تاسو ګورئ چې دلته کې د مشکومۍ د شالپین د ټوکسین او د مختلف علاقو ګاډي چې دي هغه دلته ولاړ دي خو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې په ملک یو طرف ته کم د کرونا وبا راغلی ده هغې ټول نظام چې دی هغه مفلوج کړی دی او که داسې وګورئ نو دویم عذاب چې په موږ باندې راغلی دی هغه د الله د طرفه یو عذاب راغلی دی او دا عذاب چې دی دا د دې حکومت وخت چې څومره کسان دي دا د هغو د نااهلۍ د وجې راغلی دی کتونکو په ملک کې تقریبا د هفتې نه سیوا وشولې چې د پټرولو کم قلت چې دی بحران چې دی هغه شروع شوی دی د هغې بحران د لاسه د دې چې څومره عوام دي هغه چې دی هغو ته انتهایي تکلیف دی په شدید تکلیفونه دي ورته خو داسې وګورئ زموږ چې څومره مریضان دي هغه عاجزانان راغلي دي که څوک د شنګلې نه راځي که څوک د کالام نه راځي د دې مختلف علاقو نه راځي که بیا وګورئ خوازخیله چې ده دې ته د ګلګت بیشام ایبټ آباد او د کالام ګیټ وی چې ده دې ته هغه حیثیت حاصل دی نو کتونکو ډېر اثر په خوازخیله غورځېږي خو تقریبا په تحصیلي خوازخیله کې 24-25 پټرول پمپس دي چې هغه مستقل طور باندې بند دي که په هغې کې پیسو ده که په هغې کې اټک پټرولیم دی که په هغې کې شیل دی که هر یو قسم چې دی هېڅ قسمه چاته دا ریلیف هغه نشته دی څومره مریضان چې دی راغلي دي ځانان په لارو کې ولاړ دي د شنګلې په روډ باندې ولاړ دي خو کتونکو د دې پمپ والا د خولې وینا ده چې موږ ته د هغې ځینه تیل نه راځي خو د هغو د خوازخیلې د دې پټرول پمپو دلته یو دروغ کم چې موږ ونیول موږ ولیدل نو کتونکو هغو له باقاعده چې دي په ډیلي بیسس باندې یو ګاډی راځي هر پټرول پمپ ته خو افسوس چې پاکستان کې حرامتیا چې دا حرامخوري چې دا سیوا ده دا عادت شوي دي همیش دپاره پټرول پمپ مالکان چې څومره دي چې دی په دې یونټو کې فرقونه لګوي او دوی دغه حرامې روپۍ چې دی خوري نو نن هغه حرامې چې دي هغه یو په دوه کړي دي چې کوم د پټرولو ګاډی راشي هغه وایي دا د ډیزلو ګاډی رالی او پټرول چې دي دا شاټ دي هغو د شپې د هغې نه خپلې ټپکې ډکوي او وړي د شانګلې د کوستان د ګلګت په دې ګاډو باندې په 2.5 سل نه والا د 200 روپو پورې هغه چې دي هغه خرڅوي نو کتونکو تاسو ته ښایو چې وجه سره انتظامیه ضلعي حکومت ولې د دې پمپونو مخې ته ناکامه دی د هغې وجه هم دا ده چې څومره سرکاري افسران دي د هر پمپ نه 100 200 300 لیټر تیل چې دي دا په ایډوانس کې پرې هغو ته میلاویږي ځکه دغې پمپونو ته پرې هنډ میلاو شوی دی کتونکو ښایو درته دا اډو والا چې دې د څو ورځو نه ولاړ دي چاته ګاډي نه مشکلات دي نو کتونکو اوس چې دی د پمپونو والا د ګټې خپلې ګټې دپاره څنګه چې په پټرولو کې په 200 روپۍ لیټر ورکوي دغسې اوس هغو ډیزلو ته هم چلول جوړ کړو او د ډیزلو هم یو بحران چې دی هغه شروع کېدونکی دی په خوازخیله کې ډیزل هم چاته نه میلاویږي خو کتونکو شاید چې پروګرام وشي پټرول هم خدای پاک سیوا کړي دغسې تاسو ته پته وي نو شاید چې یو څو ورځې بعد به 500 روپۍ ته لیټر رسي عمران خان زمونږ وزیر اعظم پاکستان میټینګ کړی دی ویلي دي چې په دې ورځ کې به بحران چې دی په دې باندې موږ قابو بیا مومو خو افسوس څه د افسوس چې ستاسو چې څومره سرکاري اپیسر دي ضلعې په سطحې دي د صوبې په سطحه دي او بیا زموږ دپاره خصوصا د شرم خبره دا ده چې د KPK وزیر اعلی د مټې وزیر اعلی چې دی هغه هم دلته کې دی نو نن چې په سوات کې کم تیل نشته د ټولو مخکې دا د وزیر اعلی دپاره د هغه لپاره د مرګ مقام دی چې ستا په خپله ضلع کې ستا د خپل تحصیل نه غیر چاپېره پټرول نه میلاویږي عوامو ته د رضا لپاره استعفا ورکړه خو عوامو چې د خپل حق چې دی چې دا میلاو شي نور درته هم کم دغه چې د عوامو خبرې سره هم کوو کم پمپونو والا چې دي هر یو دا دعوې کوي پاکستان اسټیټ PSO چې کومه یوه ده هغو وایي په ډېرې بیسس سره موږ دا ورکوو وزیر اعظمه دا واوره دغه دا واوره وزیر اعلی 8% هم دا دروغ دي خو هغه اټک پټرولیم دی بالکل دروغ وایي انشاءالله زموږ بل پروګرام به په اردو وي چې اټک پټرولیم والے هم واوري پیسو والے هم واوري ځکه چې دغلته دا پنجابیان ناست یا زموږ په دې پښتو په خبرو نه پوهېږي او افسوس په پښتو چې څوک پوهېږي نه هغه که زموږ وزیر اعلی دی او که هغه د دې دا نور زموږ منتخب نمایندګان دي په هغو دا خبرې نه در رسوي کتونکو د هر پټرول پمپ مخې ته دومره ګاډي ولاړ دي چې د هغې صحت نشته خلکو شپې وکړلې مریضان ورسره پراته دي معذوره ورسره پراته دي
حتی چې سرکاري کومې محکمې دي چې ټایمې خوازخیله چې څومره د هغې کم سوزکي چې دي هغه صفایي کوي هغه زمونږ علاقه صفا کوي هغه راځي هغو ته هم نن تیل نه میلاویږي لږې ورځې بس به د تیلو سره ګندګیان هم پرتي نو کم کرونا خلاف چې عوامو کومه کوشش قربانیان ورکړي حکومت ورکړی دی هغه زمونږ اصلي دي د هغې اصل وجه چې د هغه پېټرول پمپ مالکان دي کتونکو که داسې وګورئ وایي چې هغو ته په ټپکو کې به دې پیدا ده چې هغو په ټپکو ته تیل اچوي او هغه ځي شانګلې ته کوستان ته هغه چې دی په هغې کې په 300 روپۍ لیټر دی دا ډېر ورانه سره موجود دي د دې د خولې ویناګانې تاسو ته کوو چې هغه څه وایي زموږ پروګرام لا وي نیغ په نیغه ګورئ السلام علیکم ترو د پېټرولو په حواله څه ستا هغه خرڅې کې په 300 روپۍ لیټر په پمپ کې دننه هغه په تیل نه میلاویږي یو تن هم نه میلاویږي ستا سره څه ګټه دی زما سره غواګۍ ده څه مور ده چې تا د تیل نه اچولی نن څلورمه ورځ ده ستاسو سره خو دا پمپ په دې خوا کې دی اټک پېټرولیم دا هی دی یو پمپ کوم تیل نه ورکوي یو کې آینده به ستاسو د دې اټک نه د دې پمپونو نه بایکاټي که نه چېرته به لاړ شو زموږ کلکه د اسمان بره دی خامخا به دې له رسو موږ ورته دا ووایو که نه د تیلو په باره کې چې په کومو پېټرول پمپ کې موجود هم وي که نه نه یې ورکوي او بل دویمه خبر دا ده چې زموږ خپل پولیس والا زموږ افسران چې دي ټولونه غټه غلطي هغه هم کوي په بله ورځ یې بانډۍ په دې پمپ ته تیل راغلي وو زه په خپله د شپې نه ولاړم د ماسپښین د مازدیګر نه ما د سهاره پورې دلته کې ولاړم د دې ځای نه بیا لاړو هغه پېټرول پمپ ته راغلي دي پېټرول چې موږ څنګه لاړو نو ویې چې وروره په ټاپو کې موږ تیل نه ورکوو قط یې نه ورکوو دا منع ده ښه په سپیکر باندې اعلان وکړو او بیا چې کومو غریبانان ډریوران چې چا چې ټپکې وړي چې هغه ټپکې د هغه ځای نه خپلې اوچتې کړې د پولیسو ګاډي ورته رادې خوږو چا چې د پولیسو سره دوا سلام و تعلق سره نو هغو به خپلې ټپکې ورکولې پیسې به ورکولې هغه ګاډی ته ډک کړو بل ګاډی ته ډک کړو او وروره خلکو له هغه ورکړو خو هغه کم چې غریبانان ولاړو هغه نه ورکول اووم نمبر مې ګاډی ولاړو سهار د مانځه مونځ ما هغه پمپ کې کړل ماسپښین په 1 بجه باندې ما ته وایي د 1000 روپو پېټرول به تا درکو سیوا دل نه درکوم ما چې تاسو د 1000 روپۍ راکوم چې دا ګاډم ته ډیزاین نه خوځم دومره تکلیف ته چې زما سره پلان کوچ ته پلان کوچ په 1000 روپو په پېټرول څه کوي او ته جوش پرون کې سره څونه وخت نه ګاډی چلې زما خو تقریبا د ګاډي چلول 25-26 سال وشو زړه او په دې کې 3 میاشتې په کوم پمپ کې تیل اچي په دې پمپونو کې منګا چولې دي نن موږ ته موږ نه پیژني نه موږ له څوک تیل لا کوي بل دویمه خبره ده چې 3 میاشتې لاک ډاون او ګاډي ټوټل ولا لیک څوک چې دا ګاډي چلای دا غریبانه دي ټیکسي کې چلای دا هر سړی نه کوي کنه نو شریف تر شي ټیکسي دی و چلای زرداری دی رشي دا ټول غریبانه دي په بچول په چرته چلو 500 روپۍ دیاړي ګټي په یو طرف باندې د پېټرول شارټیج دی په ورکوي نه په بل غاړه باندې ټریفیک حضرات چې دی رو هغه یو کس باندې هم تعالی پرچه درکوي ورو وای دا ته غلطي کوي پکار دا خبره ده چې تاسو د دې معلوماتو کې چې رو دا ولې لازم سره چل کیږي دا ظلم ولې کیږي د غریبانو سره ډېره مهرباني کتونکو تاسو د یو ډریور خبرې واورېدلې چې اقا کم سرکاري افیسر چې موږ یادو که د هغو افسرانو ته 200-300 لیټر میلاویږي نو دغه شانتې د اعلانې طبقې ته ښه په اسانه 15-20 کیلومیټر میلاویږي د هغه د خولې خبره ده د دې خپلو سترګو د لیدو خبره ده یو ضعیفه بابا را سره موجود دی چې ګاډي نشته دی تیل نشته دی چې دی څه ویل غواړي دغه حکومت ته دغه عمران خان ته څه ویل غواړي عمران خان ته زه دا وایم چې دی په قرار دی چې خاطر له پسند کې دی چالار د سره بوله 28 لک روپۍ ته اغستې دي او د چالار کسان د وځه په دارو کې ناست پوه شوې که کوم امتیاز لځې هغه د هغو ملګری دی کوم یو تن لځې د هغو ملګری دی ډیجي د هغو ملګری دی زه دا وایم چې دی په قراره کې شي دلته خلکو ته د مخکې دلته حکومت کړو په هغې باندې دوکه شو دي پوه شوې دوکه شو دي اوس د حکومت خپل کورسۍ راغستی دی دی وایي زه خزانه راکوم خزانه نه راکوي اول نمبر د ده لیډران دي دا لیډران دې پیسې نه لي هر څه برابر کم لیډر ته میلاویږي بس دا نه بچي ډېره مهرباني بابا کتونکو وایي د مشرانو خبرې چې خو دي دا واورئ دا څه وایي حکومت چې ختم شي نو غوره خبره ده ځکه چې دا څنګه چې ختلې ده ګراني راغله هر شی راغلی تېل راغلی هر ځای تکلیفات راغلي مصیبتونه راغلي مرضونه راغلي دې حکومت ته موږ خلاص شو خوای جی سیوا دغه ناجیریا ما او دغه د پرونو اول ورځ ما ګاډه د دغه ټوپسین د پم نه راغسته دي او د په باغډېرې باندې زره توشې ما او پوری غاړه ته تلې ما په دې پمپونو ټوټل باندې ذکر دي ما په یو پم کې ما ته تیل نه دی ملو شي او بیا پرونو هم زه په بایپاس منګوري بایپاس کې هغه یو پم کې زلاړم په 143 وکړ کنه په 143 روپۍ لیټر او په هغه کې 143 کې مر نه دغه نه کېده ما ته نه ملوي دا چې نه ملوي دا بیا لاړم او بیا مې د سینجی ټیکې خېجول
او په ګاډي کې مې دومره تیل نه و چې ما پې ګاډی د ګناجیر ته راوستی دی پولیس وایي او پولیس افسران چې کوم دي وروره زمونږ دا خواست دی چې مونږ د یو ځای نه خلاصېږو یو ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته وروره اخري د پارچو د لاسه خو بالکل تنګ شوي یو ځای کې هم نه برېږدي د پلین ګوټ والا سر بیخي ورک دی وروره خو موږ غریبانان یو وروره نور زمونږ د رزق درک نه لګي او بېوسه یو څه کولی نه شو وروره په بهر ملکونو کې به هم مسافریانې ګرځي او هغه مسافریان راوستي دلته خپل ځان له روزګار دپاره نه دا حاجي صاحب دا چا چې خپل ګاډی هغه به ګزاره وکړي دا کم غریب طبقه د ډریوران چې ګاډي چلوي ځان له ماښام له څه پیدا کوي د هغوی به څه صورتحال چې دا تیل ورته نه میلاوي نو هغه به څه کوي هغه به نور دغه کوي چې غریبانان دي یا به چا غلاګانې شروع کوي او یا به ډاکې شروع کوي یا به پلازي دوکانونه یا به چا څه لوټ مار به کوي نور دغه غلاګانې به شروع شي نور به هېڅ هم نه وي نور به په پاکستان کې خو حالات خراب دي د دې اوس ته مو خپل اظهار وکړه خو زه خو خبره کوم چې موږ پسمانده علاقه کې اوسېږو هغه علاقه ډېره پسمانده ده مطلب موږ د وخت د روزګار د ترې شولو دی د یو څه دی بل څه له پاسه آسماني حالات خراب دي بس فصلونه رانه خرابېږي بل څه کېږي اډر شوی دی ګورنمنټ طرف نه اډر شوی چې تیل ارزان شو پټرول یا ما اوس 200 روپۍ ورکړې زما 25 لیټر کپکار هغې کې ما ته تقریبا په 25 کې ما ته 12 نه دي غورځولي نو که ارزان شوی خو پکار ده چې ما بازار کې د دې نه پیسې واپس راکړې ما د نیمه ټپکه تیل مطلب اچھا صاحب کو دا ګران شوی به ورته اته نه ټپکې میلاوي دي اجي چې ګران شوی بیا خو به اته نه ټپکې درکولې چې ګران شوی ګرانې د ګرانې شو نه ټول دې اشترا له کل مې وځي مطلب دا خو ګرانې خو خدای پاک نه خدای دې نه ګرانې قانون د خلکو حالات دی چې رنده اعلان وکړ پاکستان کې سره ورکړه ډیره مهرباني کتونکو تاسو د دې ډیرورانو طبقه چې زموږ څونه مشران دي دا خبرې اوري چې حتی چې خبره وکړي ترېشلو تم را لاغنم خلکو راودلي دي هغه هم په ډیزلو باندې څه چلېږي سره پېټرولو ګاډي دي کتونکو راځي هغه هم په قطار کې ولاړ دي یو خوا بارانونه دي د هغو غنم چې دي هغه خراب شول بل خوا ته دغه حل دی خو کتونکو دا یو خبره واورئ چې ټیم چې څومره دی هغو باقاعده د دې پمپونو والا ډېټا کړله د هغوی باقاعده چې څونه په ټپکو کې په بلیک باندې په 150 200 روپۍ باندې تیل خرڅوي کتونکو د هغې فوټیج موږ اخیستي دي انشاءالله چې دا به موږ خپل ځونه افسران چې دي دا به هغو له موږ ورکوو دغه پمپونو والا چې دي انشاءالله ورځ دوه درې بعد به دا د حکومت په ګریپ کې راځي د هغو نه به تپوس کوو چې کم کسان دي تقریبا 24 پمپونه دي په هغې کې موږ ریکارډ راغستی دی چې کم یو په بلیک باندې تیل خرڅوي نو کتونکو زموږ سره د خوازخېلې بل یو شهري موجود دی راځي د خبرې اورو چې دې څه ویل غواړي د خپل قوم ته حکومت وکړ ته السلام علیکم وعلیکم السلام جی خبره اصل دا ده چې کنه چې کم شی ګران شي هغه هر ځای میلاویږي کم شی چې ارزان شي هغه بیا یو ځای نه میلاویږي ټول عوام ته تکلیف دی هر غبنۍ جاړي وي زما یو 51 کروڑ روپۍ نقصان دی خساره ده ټیک دی جی دا خو به یې خساره مومي خو ویپار کې دا خبره راځي چې کله به خساره وي او کله به منافع وي دی د عمران په دور کې د نواز شریف حکومت او تیل په 72 روپۍ لیټر د ټولو ډریورانو ته پته را په 72 روپۍ یو دم په 122 روپۍ لیټر شو نو دې پمپونو والا او دې کپنو والا 4 ارب روپۍ ګټلې د دې غریب عوام روپۍ دي د دې غریب عوام روپۍ د دینه سرمن وستل سره د عمران باقی دا خبره ده چې زمنګ وزیر اعلی د سواد ته علن کې هر شي قلت دی دلته کې هیڅ نه میلاویږي اولې په کرونا کې خلک راګیر کړه 3 میاشتې 4 میاشتې دا جزانان په خپلو کورونو کې پساو بندو پرون په دې پم کې دومره ګڼه وه چې زموږ د خوازخېلي اے سي هم راغلی و لیکن هغه دکاندار ته وایي چې تاسو ماکس لګوئ او بل یو عاجز ته وایي چې تاسو ماکس لګوئ په ګاډۍ والا او په دکاندار باندې دی زورور دی زه حق فیصله کوم د بې حقه ناحقه خبره نه کوم غلطه خبره نه کوم زموږ دا اے سي چې دی راغلی او د یو کس ماس نه و نو کرونا د دغه ځای نه خورېږي او که د دکاندار نه خورېږي صاحبه تاسو ما ته ووایئ دکاندار خورئ د کرونا چې دکاندار دې نه خورئ نو بیا د پرې پمپ والا ټولو خلکو ته ماکس ولګئ بل دا خبره ده چې شی ټول په بلیک باندې خرڅېږي د شپې خرڅېږي یو جمبو لیټر ما په 500 روپۍ باندې د یو هلک نه په خپله باندې لیدلی چې هغه فروخ شوی دی په 500 روپۍ چې د یو سړي ضرورت یې او هغه ته بیمار به کور کې پروت وي نو هغه به په 5000 ومالېږي زموږ د بالا افسرانو ته دا سوال دی چې دا شی په حال کې او که نه یې په حال کې نو دا خلک به چارو ناچار دې روډونو ته راوځي او چې څه مسله وشوه ذمهواره به یې دا انتظامیه وي چې څه مسله وشوه انتظامیه به یې موږ په ځان مړ کړو هېڅ خبره نه ده او انتظامیه به یې ذمهواره وي که دا خوازخېلې ده او که دا مټې ده او وزیر اعلی چې دی زموږ بلکل سړی نه دی او چې دا سړی وی په
په خوازخیله کې او په مټه کې او په هر ځای کې به په مالکن ډویژن کې به مکمل تیل زیاتو خو دا هېڅ سړی نه دی جي والسلام ډیره مهرباني کتونکو تاسو د خوازخیله د شهري طوطا خبرې واورېدلې حقیقت خبره را کو زمونږ وزیر اعلی کې لږ ډېر جس وې هغه د KPK وزیر اعلی نه دی افسوس هغه د تحصیل مټي وزیر اعلی دی که نه د دې مشر د خولې خبره که چېرې هغه خپل اکشن کولی په یو ځای کې به هم نه خو په سوات کې به وو خو نن داسې کې د هغه په خپل تحصیل کې هم پمپونه چې دي دا دغه شانتې پراته دي بند دي دغه شان په خوازخیله کې چې څومره پمپونه دي څه پمپونه څه کپتانې دا دعوې کوي خو هغه هم دی یا نور چې په ډېرې بیسس سره موږ له ګاډي راځي زموږ پرشر چې دی دا تیز دی څه خلک وایي 2 نمبر پمپونه چې دی هغه کولاو دي غیر قانوني چې ویل هغه غیر قانوني پمپونو ورته سلام پیش کو ځکه چې په دې سخته کې هغه چې دی عوامو له تیل ورکوي ستا قانوني پمپ دی هغه نن تیل نه ورکوي نو موږ عوام چې دي هغه دغه غیر قانوني پمپونه چې څومره دي د هغو شکریا ادا کوو چې دا د یونټو په نوم باندې هغو باندې دا نور نومونه ږدي یا دا کوي هر یو به زما پرشر سیوا دی ستا پرشر د رشوت دپاره سیوا دی ستا پرشر چې دی د غریب د قتل عام دپاره سیوا دی نو ځکه خو عوام راوتي دي شاید حکومت په اکشن وانغستو او د حکومت د عمران خان په سربراهۍ کې روزانه میټینګونه نو عوام چې دي هغه کرونا تقریبا نیم په نیمه مفلوجه کړي دغه شانتې نیم چې کم پاتې دي هغه به دا پټرول چې دی عوام به مفلوجه کړي بل یو شهري را سره موجود دی دنه هم تپوس کوو چې دی څه ویل غواړي السلام علیکم سلام بسم الله الرحمن الرحیم زه خو به ورته ووایم نو پاکستان ورته ښکلی حالات دی او ټولو ته معلوم دی لاول د کرونا د وجې نه خلک په عذاب شو د ملک ډېره غوایمه جوړه وه هر سړی په کورونو کې نه څوک راوتي دي روزګارونه نشته دویمه خبره به دا وکړم چې تیلو دا قصه چې شروع شوې ده نو هر پمپ والا تیل سیټه کړي وي هغه سړي ته تیل میلاویږي چې کم از کم لږ ډېر سپورټ وي غریب سړی رشکې والا شو غواګۍ والا شو پلینکوچ والا شو بالکل جو بوټ تیل نه میلاویږي بوټ تیل ورته نه میلاویږي ما په خپلو سترګو باندې پرون په هسپتال کې داسې مریضان ولیدل چې هغوی وایي زموږ دا مریضان سیریس دي موږ په دلته کې په یوه ګنټه کې په 2 غنټو کې په 2 نیمو غنټو کې دلته کې راورسېده مریضان ډېر بد حالات وو ځکه چې بیماریانې سیوا شوي دي او هر سړي کره مریض دی ډېر ډېر خلک د غرونو خلک دی یو ځای بل ځای نو نه رشکې چلېږي نه موټرې چلېږي هېڅ هم نشته نو یو سړي چې وس نه کېږي 500 روپۍ باندې هسپتاله پورې دی د لنډیکس نه والا د خوازخیل هسپتاله پورې 500 روپۍ باندې سړی ګاډی کوي هغه د رزق درک نه لګي نن سبا دې دور کې نو هغه به دا 500 روپۍ باندې ګاډی څه وکړي زموږ حکومت ته دا اپیل دی زموږ خاص کر وزیر اعلی ته چې مهرباني وکړه لږ ډېر په دې ملک کې داسې صورتحال جوړ کړه چې د خلکو ته لږ سکون میلاو شي ټول خلک په عذاب کې دی په جړا باندې خلک جاړي او که دا مسله حل نه شو نو لکه امید لرم چې دا خلک به ډېر غټ احتجاجونه شروع کړي او لکه حالات به خراب شي ښه به خراب شي ډیره مهرباني کتونکو تاسو زموږ پروګرام لا یو نه فلیغه ګورئ ځکه هم دا تاسو ته وکړو چې دا دغه چې بره چې ناستې دا تاسو چې ول اوټونه ورکړي دي دا نن چې جاړئ هغه تللي دي په هغه ځای کې ځان عیش عشرت یې کوي مزې یې دي دا به نه وایي چې نوی پاکستان جوړوي د هغې زوړ پاکستان بنیاد د له ختموي دغې ته دې نوی پاکستان وایي چې د زوړ پاکستان بنیاد ختموي د هغې زنده مثال چې دی وګورئ زموږ وزیر اعلی ته په دې ځای کې ناست دی د دې کلي سره زما لاس لګي چې لږ یې اوږدومه د وزیر اعلی د کلي سره زما لاس لګي خو افسوس چې یو قسم نه اکشن الي اوټونه یې اغوستي دي راشئ وګورئ په خپل تحصیلونو پورې وزیر اعلی چې دی محدود شوی دی هغه هېڅ قسمه د دې غریب عوامو ته ریلیف نه ورکوي که چېرې یې ورکولی نو نن پټرولیم وزیر چې کوم یو دی هغه چې دی د هغه نه د GUI سره د هغه نه د پاکستان مسلم لیگ سره نه د پیپلز پارټۍ سره نه د NP سره د بلې پارټۍ سره دا تعلق نشته د هغه تعلق چې دی هغه هم د پاکستان تحریک انصاف سره ایوب صاحب هغه میټینګونه کوي په خبرو په اسمبلۍ کې هم لاسونه والي چې ما دا وکړو خو هېڅ هم نه دي کړي نو کتونکو ښایو درته چې په هغې کې د هغو نااهلي څه نااهلي ده مجید هغه درته هم ښایو د دغې پمپونو چې څومره ریکارډ دی هغه درته هم ښایو په کومو کې چې موږ د هغو بوکس د هغو 2 نمبر چې هغه د 150 نه والو د 200 پورې تیل چې دي هغه خرڅوي هغه هر څه ریکارډ زموږ سره دی انشاءالله هغه د سوات نیوز په پاڼه د خوازخیل نیوز ون په پاڼه زر تر زره ښایو او انشاءالله د څونه پمپونو چې موږ ریکارډ راغستی دی په پیسو ده که هغه اټک دی او که نور څونه پمپونه دي هغه به موږ تاسو ته ښایو زموږ پروګرام لا یو نه فنېغه ګورئ